الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه. ګران ورونو، ډیر ما داسې قدرمن خلک چې زما زړه ته نږدې وو، ما ته به ډیر احترام درلو، خو هغه وخت زما د نظر نه وپرېوته چې صرف دې دپاره چې دا بل انسان یو دو پیسې ما نه زیاتې لري، د هغې دپاره به یې سپلی سمولې. عزتمند ورونو، د مسلمان اکرام او عزت دا چې دی ډېر ښه عمل دی، خو چې دا د الله لپاره وشي. نبي صلی الله علیه وسلم مونږ ته یو 5 کلمې ښیي. نبي صلی الله علیه وسلم فرمایي چې من یأخذ مني هؤلاء الکلمات، دا 5 خبرې، دا 5 کلمې به ما نه څوک واخلي چې هغه ورباندې عمل وکړي، او يعلم من يعمل بهن، یا دا کلمې معنی، دا خبرې معنی واخلي، زده یې کړي او هغه چاته یې وښیي چې هغه پې عمل کوي. ډېرې ښایسته د دنیا او د آخرت ګټه د عزتمند ورونو په دې 5 خبرو کې. ډېرې ښایسته خبرې دي، نبوي نصیحت دی، وصیت دی. په دې کې د دنیا او د آخرت ګټه ده. انسان درجه پې اوچتېږي، انسان پې د خلکو په نظم چې دی قدرمن کېږي. نبي صلی الله علیه وسلم فرمایي اتق المحارم تکن اعبد الناس، ته چې دی د حرامو څیزونو نه ځان وساته، تکن اعبد الناس، د هر چا نه به زیات عبادت ګزار ته یې. زما عزتمند ورونو، قسم په الله، په دې ګناهګارو سترګو ما ډېر داسې خلک لیدلي دي چې ډېر مزګزار، عبادت گزار، په دې خپل سترګو ما لیدلي چې هغوی به تهجد نه قضا کوي. عزتمند ورونو، خو لیکن چې کله به د معاملې وخت رالو، دې ته به یې نه کتل چې دا مال د حرامو نه زه کسب کومه او که د حلال نه. نبي صلی الله علیه وسلم فرمایي چې اتق المحارم، هغه شی چې کوم شی الله په تا باندې حرام کړی، هغې نه ځان وساته، تکون اعبد الناس، د ټولو نه لوی عبادت گزار به ته یې، د ټولو نه لوی عبادت گزار به ته یې. بیا نبي صلی الله علیه وسلم فرمایي چې ورض بما قسم الله لك تکون اغنى الناس، او ته راضي شه په هغه څیز باندې، په هغه شي باندې چې کوم شی الله رب العزت تا دپاره اختیار کړی دی. ستا په نصیب کې چې الله څه لیکلي دي، په هغې باندې ته راضي شه. تکون اغنى الناس، ته به چې دی د هر چا نه زیات مالدار یې، نو د هر چا عزت کوه. عزتمند ورونو، باید مونږ عزت وکړو، احترام وکړو، خو لیکن د الله دپاره، د دنیا دپاره نه، د دنیا د مصلحت دپاره نه. ګران ورونو، د دنیا د مصلحت دپاره به د انسان سره عزت وکړو. انسان به څه شی؟ عزتمند ورونو، زه تعجب کوم هغه انسان ته چې کوم انسان هغه کبر کوي، غرور کوي، تکبر کوي. انسان کې د کبر ځای نشته دی. عزتمند ورونو، هغه انسان چې هغه همیشه قضای حاجت ته ورځي، واشوم ته ورځي، هغه به څه کبر وکړي؟ هغې ته به مونږ څه عاجزي وکړو؟ ولې عاجزي الله ته نه کوو؟ عزتمند ورونو، د مسلمان عزت او اکرام پکار دی، خو لیکن د الله دپاره. دغه دنیا پاتې کېدونکې د دې دپاره مونږ څه د خلکو عزت او احترام وکړو. نو نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي چې هغه شی چې کوم شی الله رب العزت ستا په نصیب کې لیکلی دی، په هغې باندې راضي شه. ته به چې دی د هر چا نه په دنیا کې زیات مالدار یې. مالداري هغه ده چې د انسان په زړه کې وي. که د انسان سترګې وږې وي، څومره معلوم که هغې ته الله ورکړي، هغه د هغې هغه سترګې به چې دی وږې وي. نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي چې الغنا غنا النفس، مالداري هغه ده چې د انسان زړه مالدار وي. نبی صلی الله علیه وسلم دویم نصیحت څه فرمایي نبی صلی الله علیه وسلم ورضا بما قسم الله لك تکن اغنى الناس، هغه شی چې کوم شی الله رب العزت تا دپاره ستا په نصیب کې، ستا په برخه کې الله لیکلی دی، په هغې راضي شه. تکن اغنى الناس، د هر چا نه به چې دی ته مالدار یې، باچا به یې، په دې دنیا کې به چې دی ته ځان به چې دی باچا غوندې کې ګڼې، چا ته به محتاجه نه یې، چا ته به دې سترګې نه یې نیولې. نو عزتمند ورونو، هغه مالداري د زړه ده، د زړه مالداري ده. نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي چې راضي شه په هغه څیز باندې، په هغه شي باندې چې کوم شی الله په دنیا کې ستا په قسمت کې لیکلی دی، په هغې باندې ته راضي شه. بیا نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي چې واحسن الی الجار تکن مؤمنا، ته چې دی د ګاونډي سره ښه کوه، احسان کوه، ښېګړه کوه،
تكن مؤمنه، حقیقي مؤمن به ته یې، د رښتیا مؤمن به ته یې. نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي چې ما ته به جبریل د ګاونډي په باره کې دومره نصیحت کو، همیشه به یې ما ته د ګاونډي په باره کې نصیحت کو چې د هغې سره ښه کوه. وایي حتی خشیت، وایي زه تر دې پورې چې زه ویرېدم چې انه سیورثني، چې دا ګاونډي اوس ما سره په میراث کې به شریک شي، دا ما سره چېرته په میراث کې شریک نه کړي. دومره به الله رب العزت چې دی مونږ ته د دې امر کړی دی چې یاره مونږ به د ګاونډي سره ښه کوو. نو نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي چې ګاونډي سره ښېګړه کوه، تکن مؤمنه، حقیقي مؤمن به ته یې، حقیقي مؤمن به ته یې. بیا نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي چې واحب للناس ما تحب لنفسک تکن مسلمه، هغه شی چې د ځان دپاره خوښې د خلکو دپاره هم خوښوه، تکن مسلمه، حقیقي مؤمن به ته یې، د حقیقي مسلمان به ته یې، رښتینی مسلمان به ته یې. دا دومره لانجې چې اوس په دنیا کې دي، دا جنګونه دي هر طرف ته، زما دې په الله قسم عزتمند ورونو که چېرته په دې حدیث مونږ عمل وکړو، زمونږ ټول مشکلات به په دنیا کې حل وي. د عدالتونه به نه وي، د پولیسو د ادارې به نه وي، هر څه به ختم شي، دا به شي هسې تشې پرتې وي که چېرته دا حدیث مونږ په ځان کې عملي کړو. نبي صلی الله علیه وسلم فرمایي چې هغه شی د مسلمان دپاره خوښوه چې کوم شی ته د ځان دپاره خوښې. بیا نبی صلی الله علیه وسلم پنځم نصیحت، نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي چې ولا تکثر الضحک فإن كثرة الضحك تميت القلب، او كما قال صلی الله علیه وسلم، ډېرې خنداګانې مه کوه. نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي دلته د خندا نه مراد په تیزه خندا، قهقهې کول، دا چې دی مه کوه. اما تبسم کول دا چې دی ښه عمل دی، نبی صلی الله علیه وسلم به همیشه په تبسم به یې کوو، هغې کې چې دی ثواب دی. اما په تیزه خاندل، نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي چې داسې په قهقهو خاندل، تیزې خنداګانې داسې مه کوئ، فإنها تمیت القلب، دا د انسان هغه زړه چې دی وژني. عزتمند ورونو، دا حدیث په اختصار سره په لنډه باندې بیا چې دی هغه تاسو ته بیانوم، تکراروم. نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي چې دا 5 کلمې به ما نه څه وکړو، اخلي زده به یې کړي او عمل پرې وکړي، یا هغه چاته یې وښیي چې هغه پرې عمل وکړي. اول دا چې نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي چې اتق المحارم تکن اعبد الناس، د حرامو نه ځان وساته، د ټولو نه فرزګاره، ټولو نه زیات عبادت کوونکی به ته یې. واحسن الی الجار تکن مؤمنه، ګاونډي سره ښېګړه کوه، ته به رښتینی مؤمن وي. او احب للناس ما تحب لنفسک تکن مسلمه، او هغه شی چې ته د ځان دپاره خوښې هغه د خلکو دپاره خوښوه، ته به رښتینی مسلمان یې. او بیا نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي، دې نه مخکې نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي چې وارض بما قسم الله لک تکن اغنى الناس، هغه شی چې الله رب العزت ستا په قسمت کې لیکلی په هغې باندې ته راضي شه، ته به چې د هر چا نه زیات مالدار یې. او بیا آخره کې نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي چې لا تکثر الضحک فإن کثرة الضحک تمیت القلب، ډېرې خنداګانې مه کوه، دا ډېره خندا د انسان هغه زړه چې دی وژني. وصلی الله علی نبینا محمد.